بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو د مورب قسمونه هم شروع کړو. په هغې کې یو قسم چې کوم دی نو اسم منقوص دی. دا اسم منقوص چې دی نو ماشوم په دې باندې موږ پوهېږو چې بچی په دې کې دوه حالتونو کې چې کوم دی نو اعراب تقدیري دی او په یو حالت کې چې کوم دی نو اعراب لفظي دی. لکه جاء القاضي نو په حالت د رفع کې القاضي حالت رفع میں ضمه تقدیري کې سره ځکه چې یا باندې دلته کې ضمه ثقیله ده نو دا به موږ نو دا به چې کوم دی نو څه شي ساکنه به شي. یا نو جاء القاضي حالت رفع میں ضمه تقدیري کې سره او دغه شانتې مررت بالقاضي په حالت د جر کې هم چې کوم دی نو د دې اعراب سی یا دا به چې کوم دی نو تقدیري یا. نو په دې دوه حالتونو کې به د دې اعراب په حالت د رفع کې او په حالت د جر کې دا به تقدیري وي او په حالت د نصب کې رأیت القاضیه رأیت فعل فاعل القاضیه مفعول به فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه. نو دلته کې القاضیه اعراب به موږ څه وایو حالت نصبی میں فتحه لفظی کے ساتھ القاضیه حالت نصبی میں فتحه لفظی کے ساتھ القاضیه. او دلته دا وایي چې بچی اسم منقوص هغې ته وایي چې په آخره کې یا راغلی او د هغې نه مخکې چې کوم دی نو څه یا دا زیر راغلی د یا نه مخکې چې کوم دی نو زیر راغلی نو دا به څه دا به چې کوم دی نو اسم منقوص وي. او بیا ورسره دغه شانتې نور مثالونه راوړو لکه د هغې رامی وغیره او په هغې کې د ورسره کوم دی نو اجرا وکړو. او یو د ورته دا مو وایي چې په مجردو کې د ناقصې یایي د چې کوم بابونه راغلي نو هغه د هغې اسم فاعل چې کوم دی نو څه دی هغه چې کوم دی اسم منقوص دی. دا مې یو خبره چې موږ ورسره وکړو دې بله اسم منقوص ډېر ښکلي وپېژني.